یو سړی وي زه مردانه کمزور یم ته زمزم اوبه شروع که قسم دې څلور ښځې به درته بیا جاړي انشاءالله دومره طاقت دی د زمزم په اوبو کې مایي جنتي اوبه دي زما محترم و د هغې نه هم افضل اوبه دي نبي علیه السلام مبارک فرمایي الله دې زموږ په مور هاجره رضی الله تعالی عنها باندې رحم وکړي که دې دا زمزم نه وي ویلې قسم دې زمزم اوبه به د ټولې دنیا ته رسېدلې وي زما محترم داسې اوبه وي او یو خبره کوم د زمزم اوبه په مخ ته ځمکه او په تمام عالم کې بهترین اوبه دي علما کرام فرمایي چې د زمزم اوبه دا د حوض کوثر نه بهترین اوبه دي زما محترم حوض کوثر هغه چې الله قرآن کې الله فرمایي انا اعطیناک الکوثر ای محبوبه موږ تعالی حوض کوثر درکړی دی حوض کوثر چې نبی رسول الله الله یو نیر ورکړي خو عام نیر بني او دا زمزم اوبه ځکه چې شق صدر د نبی رسول الله مبارک شو تفسیری خبره ده الله د نبی رسول الله زړه مبارک چې وینځنه په زمزم وینځلو او تاسو ته یو خبره کوم د زمزم داسې اوبه دي زما محترمو چې نبی رسول الله فرمایي ما سوا د مرګ نه چې د څه شي بیماری علاج وي الله په دا زمزم کې اخی د ټول څوک سره سبحان الله وایه په دې کې توانایي ده په دې کې غذا ده داسې علما کرام دي چې شپږ میاشتې مانه روټۍ نه خوړې زمزم اوبه څکړي الله پاللي دي دې کې غذا هم ده او نبي رسول الله مبارک فرمایي چې کله تاسو حرمینو ته راشئ د زمزم اوبه دومره اوسکئ چې دا پختې هم پرې راوپړسېږي دومره اوبه وڅکئ ځکه دې کې غذا ده دې کې برکت دی او دې کې شفا ده زما محترمو په دې کې قوت با ده مردانه چې یو سړی وي زه مردانه کمزور یم ته زمزم اوبه شروع که قسم دې څلور ښځې به درته بیا جاړي انشاءالله دومره طاقت دی د زمزم په اوبو کې مایي جنتي اوبه دي زما محترم و د هغې نه هم افضل اوبه دي و دغه زمزم اوبه چې تاسو اوس نه چې ټول جذباتو کې راشئ بیا ځان له زمزم پیدا کړي ما له پکې پیدا کړي ښه زم کمزور یم ډېر زیات ضعیف یم رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام